یوه واقعه په مسند د احمد کې ده، په ترمذي شریف کې ده، په مسلم شریف کې ده، په نسائی شریف کې ده یو واقعه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا واقعه په خپل ذکر کوي. رسول الله مبارک دا واقعه په خپل ذکر کوي چې دا څه واقعه وه او دا څه مسله وه. او د پیغمبر علیه السلام نه چې نقل کوي نو یو مشهور صحابي دی حضرت صہیب رضی الله عنه، هغه دا واقع نقل کوي. حضرت صہیب فرمایي وی د دې آیت متعلق چې رسول الله مبارک او فرمایا، ورې ما درته مخکې وی چې مسلم شریف کې هم دا واقع شته، مسند د احمد کې، ترمذي او نسائی کې شته. یو ظالم بادشاه تیر شوی، دا بادشاه د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام د زمانې په منځ کې تیر شوی دی، او دې زمانې ته زمانه د فترت وای، زمانه د جاهلیت وای. پیغمبران قطع شوي، پیغمبر نه راته، عیسی علیه السلام نه پس بل پیغمبر نه راته، د پیغمبرانو تعلیمات ختم شوي، او رسول الله مبارک چې د آخر زمانې پیغمبر دی د هغې انتظار کېده. لکه اوس چې موږ څنګه انتظار کوو چې مهدي به راځي، او موږ انتظار کوو چې دجال دی ورپسې عیسی علیه السلام به راځي، دقسې د آخر زمانې د پیغمبر انتظار کېده. نو چې پیغمبر نی او د پیغمبر تعلیمات ختم شي نو جهالت راځي، نو دې ته دور د جاهلیت وای. وحی بند ده، وحی نه راځي، پیغمبر بند، پیغمبر نه راځي، او زمانه د جاهلیت شروع ده. نو یو بادشاه دی، د هغې بادشاه سره یو جادوګر و کاهن و، او دا چې کوم بادشاه دی د دې بادشاه خپل نوم خو جدا دی، خو په زونواس یوسف مشهور دی. زونواس دا دی بادشاه په مشهور یوسف زونواس، او دته به تبع وي ځکه چې دا د یمن په بادشاهانو کې و. د یمن بادشاهانو ته به دوی تبع وي، د هر بادشاه لقب به تبع، او د خپل نوم زرعه و، زرعه د نومو، او تبع لقب، او زونواس یوسف باندې دی مشهور. نو د سره یو کاهن و جادوګر و، دی بادشاهانو به دا کاهنان ساتل او جادوګران به ساتل. هغوی به ورته د خوبونو حال، هغوی به ورته د ستورو حال، دا نجومیانو چې داسې به کېږي، داسې به کېږي، داسې به کېږي. اوس هم ځای په ځای دا نجومیان شته دی، کاهنان شته او کوډګر شته. دا مشهور د ساحرانو د کوډګرو استاذ و امام و، او ډېر لوی قابل سړی و په دې نجومو کې. نو دغې ساحر کاهن دی بادشاه ته وی یوسف زونواس ته چې زه مرم بوډی، او که زه مړ شم نو زما دا علم به ما سره قبر ته لاړ شي، بل به څوک داسې نی چې دا علم هغوی بیا پیدا کړي. دا ګورې حضور پاک حضرت صہیب رومي ته دا واقع ذکر کوي، د نبی علیه السلام خپله مبارکه واقع ده. نو چې زه مړ شم دا جادوګر وایي نو دا علم به سره قبر ته لاړ شي، بل به څوک هم نی چې هغه د علم بیا خلکو ته وښیي او یې زده کړي. نو یو هلک ماله وګوره چې زه هغه ته د خپل علم وښیم، که زه سبا مړ شم نو چې تا سره زما دا علم پروت. خو هلک به داسې ګوره چې هغه کې دوه صفت وي، یو به د هوښیاري قابل وي، او دویم به د ښه نسب سره تعلق لري، شریف النسب کې د بهتر نسب سره تعلق لري. نو چې داسې لکې چې هوښیار او قابل چې دا علم ورته وښیم چې دا زده کړی شي، او چې د ښه نسب سره تعلق وي، نو د ښه نسب والا خلک قدر او عزت کوي، احترام کوي، نو د ده به بیا د دې علم پوره ترویج به وشي. یو عام غریب کور کې یو هلکې علم وکړي، او د یو عالم په کور کې یو سړی علم وکړي، د دواړو منځ کې دا خلک په حقیقت کې خو خدای ته چې څوک نږدې دی هغه وي، لیکن خلک بیا د هغه لږ زیات قدر کوي. بادشاه دا خبره خوښه شوه، او یو خپل خانداني هلک ډېر هوښیار او قابل هغه یې وله منتخب کړه چې دا هلک هوښیار هم دی، قابل هم دی، او زمونږ خانداني دی، د ښه نسب سره هم تعلق لري. نو ورته ویې بچې ته ځه د جادوګر له، د راهب له، د نجومي له، او دا علم ته زده کړه. دا هلک به ته هغه نجومي راهب له، نجومي کاهن له، جادوګر کوډګر له، او څه یې زده کول. دی به روزانه سهار ته او مازدیګر مثلا راته به
په دې لاره کې یو عیسایي راهب و د هغه عبادت خانه وه چې د هلک په دې لاره ځي د دغه عیسایي راهب د عبادت خانې ولیده نو هر ناشنا شي سړي له خوند ورکوي د ویل لکه دا جونګله کې څوک اوسېږي نو دی ورننوت چې ورغی هغې کې یو بوډا سپین ږیری سړی ناست دی او د الله عبادت کوي دغه بوډا عیسایي دی د عیسایانو راهب دی خو سوچه مسلمان دی هغه عیسایي نه دی چې عیسی علیه السلام ته خدای وایي یا د خدای زوی ورته وایي اوس عیسایانو کې اوس هم راهبان شته خو اوسني راهبان په سمه لار نه دي دا ګمراهان دي ولې ځکه عیسی علیه السلام ته څوک دریم خدای وایي څوک ورته د خدای زوی وایي او څوک ورته نفس خدای وایي وی خدای راغلی دی او په ده کې ننوتی دی عیاذا بالله خو هغه راهب نو هغه په انجیل پوره پوه و هغه په عیسی علیه السلام باندې پوره ایمان و او عیسی علیه السلام ته د خدای پیغمبر او د خدای بنده وي نو هغه سوچه مسلمان و نو دا ماشوم د هلک چې دی د سره کېناسته نو د هغې عبادت وله خوند ورکړه نو چې اوس دې لار باندې ځي نو لاول د عیسایي مسلمان د راهب سره ناسته کوي او چې واپس راځي د هغه جادوګر نه نو بیا د سره ناسته کوي د ده دا شی خوښ شو خو هغه هم نشي پرېښودی که هغه پرېږدم نو بادشاه به وایي چې ما ته منتخب کړې په ټول رعیت او په ټول قوم کې خرچه در باندې زه په تعلیم خو خرچه هم کېږي ستا مور پلار له ته ګټه کوې د هغې تنخوا ستا په دې زه ورکومه او راهب او پادري مې مجبور کړی چې تا ته دین وښه علم وښی خپل نو ته پکې نخرې کوې نو بادشاه نه هم یارېده خو چې دی به کله بادشاه ته خاندان ته راته نو هم به لیټ راته ځکه لار کې به هغه عیسایي پادري سره یې وخت اخیسته او که هغه خپل جادوګر استاد له به ته نو هم به لیټ ته نو دلته به ورته دی غوسه شو ته ولې لیټ راځې هلته به ورته هغه غوسه شو چې ولې لیټ راځې نو ده د دې عیسایي راهب سره مشوره وکړه چې کاکاجي زما خو باباجي ستا دا شی ډېر خوښ دی او ستا دا دین مې هم خوښ دی خو چې تا سره ایسارېږم تا نه زده کړه کومه نو چې کور ته ځم نو هلته راته بادشاه قاري او چې پادري له هغه جادوګر له ځم نو هلته هغه قاري کې ناوخته دی کړی نو ده ورته وی بل څه خو نه کېږي یو خو بهانه به درته وښیم چې کله جادوګر له ورشې او درته وایي لیټ رالې وی کور کې لیټ شوم او چې کله بادشاه له واپس لاړ شي او هغه وی لیټ راشي نو ورته جادوګر سره لیټ شوم بل ښه علاج خو یې نه کېږي نو دې هلک به دا چل ولکاو دلته دین زده کوي هلته جادو زده کوي دلته ایمان زده کوي هلته نجوم زده کوي دلته د انجیل او د خدای علم زده کوي مسلماني زده کوي مونږ ورته مسلماني خو زمونږ د دین نوم دی خو بهر کې دلته مسلماني زده کوي او هلته جادوګري زده کوي شش و پنج کې دی غریبم نو یو ځل په لاره را روانو او په لاره یو لوی حیوان دی ځنګلي او لارې بنده کړې شرمخ دی زمری دی هر څه شی چې دی خو نبی علیه السلام مبارک ورته یو دابه یو حیوان ویلی دی یو داسې حیوان دی چې ټوله لارې بنده کړې دی خلک هلته هم ولاړ دی او دلته هم ولاړ دی او شارع عام کې دی نه څوک په داسې ورتلی شي یریږي او نه څوک په هغې راتلی شي او غزار هم پرې نشي کولی غزار کې خو درپسې حمله کوي چې دا هلک راغی ویې کتل دی خوا هم جلوس دی خوا هم جلوس د دنیا خلک دی هلکه داسې چل دی دا جي ځنګلي څه شی راغلی دی او په دې لار کې هم لاس دی نه ځان له قول هم نشو کړه خو را باندې حمله نه کړي هغه خلک هم غزار نشي کولی که غزار کې په حمله نه کړي او په غزار به څنګه وکړي په کاڼې خو شی نه وجلېږي غزار خو په کاڼې ولي که نه نو په کاڼې به ولګي نو زخمي به هم نه شي در باندې به راغر وي بیا به څه کوې لوی مصیبت دی دې هلک وی راشه مقراله زم په شش و پنج کې ما چې دا ملا صاحب په حقه دی د عیسایي او که هغه جادوګر په حقه دی ظاهر کې خو راته دا شی ښه ښکاري جادوګر خو مشرک دی کافر دی اخو یو خدای نه مني وی دې خوا شي خلک اخوا شو چې خلک اخوا شو نو دې هلک دا کاڼی راواغېست او چې کاڼی اوچت که وی بسم الله او په دې زړه کې څه وی یا الله که دا راهب په حق ای که نه د عیسایي
دا ملا صاحب که دا په حقی نو خدایا په دې کاڼي دا شی چې ولګي او مړ شي، او که دې په حق نی او هغه جادوګر په حقی نو بیا په خدای مه وجنه. اوس به پته ولګي چې کوم یو په حقه دی. نو د چې کاڼی څنګه اوچت که الله که دا پادري په حقی که نه دا راهب نو دا شی مړ کې چې کاڼی اوچت که او کاڼی شغال که په ټس باندې هغه حیوان په دا سر ولګېده او لتې وټکولې او مردار شو. اوس په کاڼي په سر لګېدل هم ګرانه خبره ده، لرې ځای نه ولي نږدې خو نه دی ورسره، او بیا د هغه مړه کېدل هم څه وړه خبره نه ده. خو بس الله پاک دا کاڼې د هغه زمري دپاره داسې کړي لکه چې په ټوپه کې یو سل ډزولې او بس ساتې وښیي. په دې زمرو خلک په ټوپه کې هم ډزې کوي او مرې نه راغورځېږي نه، دې کې دومره وازګې مازګې وي. هغه لتې وټکولې او بس مړ شو او ټولو خلکو ته لاره ازاده شوه، او خلکو خو دې نه نه دي خبر چې دا هلک د دې ملا صاحب نه څه دین زده کړی ده، انجیل شریف یې زده کړی دی، د مسلمانۍ زده کړې ده. نو خلکو چغې کړې غلام جادو زده کړی دی، هلک هلک جادو زده کړی دی. خلک وایي دا بادشاه جادوګر ته لېږلی دی، هلکه کمال وشو جادو یې زده کړه او څه ناڅه کار یې وکړ. وګوره که نه جادو، وګوره که نه نجوم، وګوره کهانت که نه هلک دی او لږې ورځې لاړ او بیا دې دونه شی زده کړه چې دا دې ټولو خلکو ته یې لار وکړه، په یو ټس باندې هغه لوی شرمخه او هغه لوی شی هغه مړ کړ. نو خبره ورو ورو خورېدې دې غریب خو غږ نه کوي چې شی یې لوړی دی، شی یې لوړی دی، دا جادو نه دی وجلی، دا نجوم نه دی وجلی، دا خو زما رب مړ که. الله اکبر. او کوم رب مې مړ که؟ هغه رب چې هغه په لاره کې هغه پادري د کوم رګ عبادت کوي، دا خو هغه مړ که، خو غږ نه کوي که ویم نو جنجال جوړېږي. واقعات داسې وشو، واقعات چې خلکو وې څه خو یې زده کړي دي، نو چې نن سبا هم چاته پته ولګي چې ده څه زده کړي دي نو بیا د دنیا ورپسې راماتې، څوک وي ما دمه چوه، څوک وي ساح کوه، څوک وي تعویض کوه، دا یو جنجال جوړ شي. دنیا را خطا ده او څوک وایي برګي مرض مې دی هله ما باندې دم واچوه، څه خو دې زده کړي مال علاج وکړه. هلته بل راځي د هغه سترګې ړندې دي په ما دم واچو چې خدای مې جوړ کړي. هلته بل را خطا دی زه خوشحال یم په ما دم واچو چې خدای مې جوړ کړي، ما له څه علاج وکړه. هلته بل را خطا دی زما خو د جوزام بیماري ده، هډوکي مې رجېږي، د کونډو درد مې دی، د خلاصو خپو درد مې دی، هله شا به ما له علاج کوه. دا هلک هغې راهب سره هغه چې کومې اصل استاد د پادري سره میلو شو، وی دغه واقعات شو. او ورته وی بچې وی د ما نه اوچت شوی کله شاګرد د استاد نه اوچت شي، کله مرید په مرتبه کې د پیر نه اوچت شي، خواري وکړي دی محنت وکړي. بچې ما نه خو اوچت شوی، خو یو خبره درته کوم هسې نه جنجال کې مبتلا نشي، ازمایش کې مبتلا نشي. نو که په ازمایش او جنجال کې کله مبتلا شوې د خدای خاطر وکړه مونږ ونه خیر ګیرېږي به بیا. هغه ته پته وه چې بادشاه مشرک دی، کافر دی، بادشاه خو خدای نه مني، سر نه خدای نه مني، بادشاه کافر دی. او دا سړی خو چې دا غزار یې وکړه دی خو مسلمان دی، نو دا جنجال به جوړېږي. نو ده ته به چې دا مسلماني درته چا فولې ده نو دی به ما ښایي. نو هغه ورته وایي چې ګورئ لکه خدای دپاره مونږ ونه ښایي، ازمایش مصیبت به راځي خو مونږ ونه ښایي. هغه نو استاجي تا ولې ښایي؟ کسان وله راځي او دمونه اچوي یو سلسله روانه شو. او د خلکو دا خیال دی چې دغه جادو زده کړی دی. د ملا صاحب نه خو نه دی خبر چې د هغه نه څه زده کړي دي. نو د بادشاه په دربار کې یو اهم سړی و، په سترګو ړوند و، نابینا و په دواړو سترګو، او سړی اهم سړی هغه د مټه هغه ته چا الوي ورو ورو پروپیګنډه شو چې هغه ته چا الوي نه وله راغی لاس نیولې چا راوست. هلکه زه خبر شوم چې تا علم زده کړی دی نو زما سترګې ړندې دي او په ما دم واچو که خدای مې جوړ کړي. خدای نه که زه جوړ شم، دم واچو که زه جوړ شم. دا هلک ورته وایي چې زه خو جوړول نه پوم او نه جوړول زما کار دی. وی دا د چا کار دی؟ وی دا د الله.
یو دم د باندې چوما خو چې کم رب دې جوړ کړي په هغه به ایمان راوړی دا اوس چې کم رب دې جوړ کړي ایمان به پرې راوړی وړونو وی چې بلکل به په ایمان راوړم خامخا چې زه جوړېږم او زه په دنیا اینم زه پې دا رنګونه اینم دا رنګونه چې دا شین دی او دا سور دی او دا سپین دی بشیر جان ته مې لکه ته چې ړوند دی تا پړه کې څه ارمان دی بشیر جان وایي چې د دې یو ارمان خو یې شته هغه خو یې شته خو دا اوس بوډا دی هغې نه ووتی نو ما وی چې په څه دې پړه ارمان دی یاره وایي چې دا شین رنګ به څنګه وي او دا سور به څنګه وي او دا سپین به څنګه وي او دا تور به څنګه وي واقعي ما وی د په لاس خو به نرم او ګرم معلوم کی یخ به معلوم کی اواز خو به په غوږو پېژنې چې دا د پلان کې اواز دی لیکن واقعي دا شکلونه او رنګونه دا په سترګو معلومیږي او سترګې واقعي د خدای نعمت خو دې په دې خوشحاله شي رسول الله مبارک فرمایي چې د چا نه سترګې والم او دې پې صبر وکړي د دې په عوض کې به جنت ورکوم نو هغه ته وایي چې کوم رب ته سوال وکړم او تا جوړ کړي هغه رب به ومنې اړون وایي بلکل هغه هلک په دې ړوند باندې دم واچو یا الله ته خدای جوړ کړې خدای جوړ کړ چې جوړ یې کړ ړوند مسلمان شو بادشاه ته اطلاع ورسېده چې هغه د فلانکي هغه ړوند وزیر زوی یا د وزیر رور یا ستا رور د اهم سړی د بادشاه د خاندان هغه خو جوړ شو ښه تی راوله چې بویه ته وله وی دا چا دا هغه هلک نه زه لږ تېر وتم دا چا جوړ کړې وی دا رب څوک دی زما الله وی خدای خو دې بادشاه ورته وی وی نه ته نه هغه رب دی چې زما د سترګو د جوړوالي او د ړوندوالي مالک دی هغه رب دی چې د اسمانونه پیدا کړي هغه رب دی چې د ځمکې پیدا کړې ده او هغه رب دی چې دا نهرونه او دریابونه پیدا کړي دي هغه جوړ کړی دا معامله د سره چا کړې ده دا راته ووایه وی دا هغه هلک بادشاه فورن اډر وکړه هلک راول چې هلک یې راوسته او ځان ته دا هلک حاضر که دا چې کوم د جادو پسې لیږه او دا هلک نوم عبدالله ابن تامر د پلار نوم یې په ت سره تامر او نوم یې عبدالله ورشه یې راولی چې راوسته ورته یې وی چې ښه بچې جادو دې لکه چې زده کړي ما خو لیږلی وې باباجي نه دې هر څه زده کړل ګوره سړی دې دم کو او جوړ شو چل دې زده کړی دی وی دا خو ما نه دی جوړ کړی دا چا جوړ کړی دی دا رب جوړ کړی دی څه دې ووې او که نه رب جوړ کړی دی وی رب خو دې ځیم وی زه پیزنه ته پسې رب یې ته رب نه رب هغه ذات دی چې دا ټول کائنات او ځمکې اسمانونه او تا او ستا پلار یې پیدا کړي بادشاه وی دا ړوند چې جوړ شو دا هم جیل کې واچوی او دا هلک هم جیل کې واچوی او چې کله تحقیق شروع شو انویسټیګیشن چې دا چا دا څیزونه خولی دي نو بیا خو سړی نشي ټینګېدی نو هغه راهب یې وښو پادري یې وښو چې دا خو فلانکي پادري دا راچل خولی دی بادشاه پادري راوست وي دا ټول روانې ستا دی دا جنجال تا جوړ کړه ګرې دی خو ما جادونه لیږه او تا لار کې راټینګ که او خپل څیزونه دې ورته وخور نو د پادري متعلق وی اډر وکړه وی دا دې وتړی او اره وله په سر کې دی وی اره یې کې تر ویښه پورې راهب غریب وی ارک په دا سر باندې ورته اره کېښوده او تر خپو پورې ارک او نیمې یو خوا غورځو نیمې بل خوا غورځو زما وروڼو قسم دی که تاسو نن میډیا وکتله که او بالخصوص دا سوشل میډیا ورته وایي که دا کومه میډیا ورته وایي دا ستاسو فیسبوک نو دا یاد نن په برما کې تازه کېږي دا یاد نن برما کې تازه کېږي چې ما واورېدل چې ګاډي پورې ولې یو خپه وتړي او بله نو په دا منځ یې نیم کړي او ټیکټر یې پې د پاسه ګردی ویې تړي د پاسه پې ګردی او پارو باندې ارکوي او هغه تکلیفونه مسلمان ته نن هلته میلاویږي چې انسان په حیثیت د انسان د هغې برداشت هم نشي کول مسلمان خو لا ډېره لویه خبره نو راهب یې راوست هغه له په سر باندې اره کېښوده هغه یې په میان دوه ځایه او د هلک ته یې وی عبدالله ابن تامر ته وی تا هم نه پرېږدم خو تا سره یو بل چل کومه تا د غره رارغړومه چې سم دې ډکرې کړم
او لاندې د غر په ویښ کې به پروت دی چې دا مارغان دې دا غوښې وخوري. پولیس پوج دی ورکوي دی پوز یې پلان کې غر ته او چې د غر څوکې ته وخېجوي نو دیکه ورکې لاس پې ولو تړی او راویرغړوي چې ښې دا وجود ټوټې شي او دا کاڼي دا سر او دا مخ ښه وډبوي او لاندې د ویښ لرا شي او په دا ویښ کې زخمي پروتي ټوټې او دا مارغان ته دا غوښې وتښتېد چې دې څنګه به راوخېجو د غر سر ته. نو ګوره جند او مرګ خو مونږ وایو چې د چا په لاس کې دی؟ د چا؟ الله لاس کې. الله په دې غر یو زلزله راوست او داسې جړق پرې راغی په غر باندې چې دا هلک په کم تیږه ولاړو هغه ځای نه مو نړقېده او چې هغه کم پوج او پولیس په کمو کاڼو ولاړو هغه ټول لاندې وښویېدل او ټول غر شو دی بچ پاتې شو. چې واپس راغی بادشاه وی څه چلو شو؟ وی دا چلو شو. وی ښه دا اوس به پته ولګي دا خو یو اتفاقي زلزله وه ته بچ شوی مړه شو. وی داسې وکړې دې بوځې او جمدې جاړې دریاب ته ورغورځوې چې دا غوښې مارغان وخوري. پولیس ته یې ورکړه او په کښتۍ کې یې کېنو چې خره دریاب منځ ته شی چې دې رونخېږي غاړې ته نو ورشغالې کې چې دریاب منځ ته شو الله پاک ټوټې کړه کښتۍ او چې څومره کښتۍ غرقه شوه چې کوم پوج پولیس ورسره وه ټول دریاب ته پرېوتل مړه شو او دې په یو تخته خدای بچ کړه او غاړې ته یې راوست. الله مدد کوي. دا ګورې منګړت قصه نه ده ما مخکې حواله درکړه رسول الله مبارک فرمایي صهیب رومي ته نقل کړي او د حدیثو مختلفو کتابونو کې ده چې واپس راغی بادشاه وی چې نه دې پرېږدم وجدم خو دې خامخا. هلک وی بادشاه سلامت خپل خلک مه وجنه ما نشي وجلی هغه ستا به مري او که خامخا مې وجنې نو زه درته یو چل ښیم هغه چل وکړه یو چل درته ښیم بس هغه چل وکړه. وی څه چل وکړمه؟ وی ما یو اونې ته وخېجم ومې تړه او یو غشې به راوالې او په هغې به مې ولې خو هسې نه دا به ورسره وی چې بسم الله رب هذا الغلام د خدای په نوم دې ولم کوم خدای یاره دې هلک رب دی د دې هلک چې کوم رب دی نو په هغه نوم دا ویشتل کړ. نو دا یو علاج شته بله نشته. بادشاه وی را چې دا یو ښه دی خو چې دا لرکم سړی لرکم یعنې دا اوس یو باندې به دمه چې به مسلمانېږي په بل به دمه چې به مسلمانېږي په بل به دمه چې خلک رنځوران خو ډېر دي دا ټول رنځوران به جوړېږي او مسلمانېږي لوی انتشار جوړېږي بادشاهي به رانه لاړه شي. اوس خو ماته خلک خدای وي بیا به راته خلک ګیام نه اچوي بیا به څه کوي؟ نو بادشاه او وی چې کله مې ولې نو یو خلک به راغونډی مخلوق به ټول راغونډ کې. بادشاه وی چې دې خبره کې وزن شته مخلوق به راغونډ کړم نو چې دې مړ کړم نو خلک به ویري د دنیا خلک یې راغونډ کړل راشئ هغه هلک وجلی کېږي کوم هلک چې د بادشاه خدای نه مني کوم هلک چې ځان ته وایي چې زما رب شته دې اوچت کو یو اونې پورې وتړه او بادشاه غشې راواغېش په خپله وی ګورئ چې وجنم یې که نه وجنم چل خو ورته هلک په خپله خولې او چې غشې راخ کوي بسم الله رب هذا الغلام زما دې په هغه الله باندې د هغه نه مدد غواړم چې کوم د دې هلک رب دی او چې غشې وویشت ټاس چې دا غریب په دا سڼې ولګېد هغه ورته چل خو په دقه سڼه ولګېد او چې په سڼه ولګېده نو سڼه باندې چې خو چې غشې وردن نه شي خو مازغو ته رسېږي نو غریب شهید شو وفات شو. خو چې دې شهید شو وفات شو نو خلکو ویل لکه دا هلک خو په رښتیا و دا خو رښتونی دی او د دې هلک رب خو په رښتیا شته نو خلک ټول مسلمانان شو. دړادړ په هره محله کې 20 مسلمانان په هره کوڅه کې 10 مسلمانان په هره محله کې 240 مسلمانان بعضې پکې کافر هم پاتې شو خو لګیا د اکثریت مسلمانېږي هلک په حق او جي هلک په حق او دا دې ګوره چې هغه ټکي واغه چې د هغې الله نه مدد غواړم چې د دې هلک رب دی نو دا بادشاه رب نه دی که نو بادشاه ته چاوي د یو نه یېرېدې دنیا مسلمانه شو. اوس به څه کې بادشاه ظالم و بادشاه اډر وکړه پولیس فوج ته وی په هره کوڅه کې خندق وکنوئ په هره محله کې خندق وکنوئ نو خندقونه یې وکنول او چې دا کم مسلمانان دي او د دې غلام د دې هلک رب مني نو ورته ووایه که واپس خپل دین ته راځي او دا نوي دین پرېږدي خو مې وجنې
او که نه پرېږدي نو اور بل کې په دې خندقونو کې او دا هلکان پکې ورغورځوه، دا مسلمانان پکې ورغورځوه، اور یې بل که، اور خندقونه یې وکنول او خشاک یې پکې واچو او ښه مضبوط اورونه یې پکې بند کړل، ښه مضبوطه. او دغه مسلمانان یو یو به یې راغېسته او په اور کې به یې غورځاو. 20,000 مسلمانان یې شهیدان کړل. دا د یمن د نجران علاقه وه. نجران اوس سعودي حکومت کې دی، د نجران نه پورې غاړه یمن دی، خو هغه زمانه کې دا نجران دا د یمن حصه وه، د یمن د نجران حصه وه. نو 20,000 کسان دا یې غریبانان شهیدان کړل. او چې کوم د ده په دین باندې نو هغې د ده په دین و د بادشاه هغې پرېښودل. یو کس پکې و دوس یې نوم و، دوس، هغه وتښتېد، مسلمان و خو وتښتېد، باقي یو مسلمان پرې نه ښود، ټول شهیدان شو. یو کس پکې و دوس او تښتېد شام ته مسلمان. نو قیصر روم هغه سره ملاقات وکړو او ورته ویې چې دقسې هغه څه عیسایي و، قیصر روم په دغه وخت کې څه عیسایي و، ورته ویې چې دغسې هغه کوم خلک و رب منه الله منه. نو هغه خو هغه ذونواس بادشاه مړه کړل ټوله. نو هغه وخت کې هغه سوچه مسلمانان لکه سوچه عیسایان به ورته ووایو، سوچه عیسایانو او قیصر روم هم عیسایو. نو قیصر روم پې برهم شو، هغه وی زما د دین خلک ولې 20,000 مړه شو. نو د حبشې بادشاه نجاشي به یې ورته وی، هغه ته خط ولېږه، وی فټافټ په نجران باندې حمله وکړه او دغه بادشاه سره د کافرانو مردار کا، ختم. نو نجاشي بادشاه لاړ، هغه ورباندې حمله وکړه. چې حمله یې وکړه نو چې څومره هغه یوسف ذونواس بادشاه کافر هغه او د هغه چې څومره قوم و ټول یې مردار کړل، ټول ختم. او دا بادشاه دې په کښتۍ کې وتښتېده، دې دریاب کې کښتۍ کې کېناست وتښتېد. چې وتښتېد الله هغه په هغه کښتۍ پې اله وړې کړه او په هغه اوبو کې خدای هغه غرق